کم اختر چې زمونږه نیکانو پرهیزګارانو تیر کړی دی هغه څنګه اختر و. حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمای بازار ته ووتلم څه ګورم حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت الله علیه د خپل زمانې دویم غوث د زمانې تیر شوی دی. حضرت معروف کرخی ډېر اوچت او لوی بزرگ هستی تیره شوی. وایي ده له ګوتې نه یو ماشوم نیولی دی. ما ورته وی علي جان دا څوک دی او تاسو څه اراده ده؟ ما ته یې وی دلته د ماشومانانو لوبې کولې او څه یې ځان له اخیستي او غوزان یې خوړل. ما په د ماشوم باندې خیال شو دا یو ګوټ کې ناست دی او جاړي. ما د ماشوم نه تپوس وکړو چې ولې جاړې؟ وایي دغه ماشوم ما ته وویل چې نن د اختر ورځ دی، نن اختر ورځ خو زما په بدن جامې نشته، نن اختر ورځ خو ما سره دومره څه نشته چې د خپلې خېټې ته والم وږی یم په بدن مې څه نشته دی، پلار مې وفات شوی دی. وایي بیا مې دله غوزان واخیستل او د لاسه مې ورکړله. ما سره چې څو عامې په ده باندې 100 روپۍ بیا مې ولګولې. اوس دا زه تا ته حواله کومه مې چې علي جان دا به ډېره ښه شي. حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمایي لږ واورئ دا حکایت واورئ په دې کې ډېر غټ نصیحت دی. فرمایي ماشوم ما روان کړو هغه باندې مې ډوډۍ هم وخوړله جامې مې ورکړې د چې څه ضرورت و هغه مې پوره کړو. نو ماشوم لاس پورته کړو وایي یا ربه خواجه بایزید بستامي ته هغه مقام ورکې هغه عزت ورکې هغه شرف هغه علویت ورکې چې کم ته خپلو نیکو بندګانو ته ورکوي. فرمایي الله ذات قسم په هغه ورځ چې د دې ماشوم په دې دعا سره ما ته کومه خوشحالي میلاو شوې ده زه سپینږیری شم مرګ ته راورسېدم خو ما ته بیا چېرته دومره خوشحالي نه ده میلاو شوې. دا یې زمونږ سلف صالحینو دا یې زمونږ مشرانو اخترونه